السلام علیکم. زیاتره خلک دا وایي چې د ووټ ورکولو څه اهمیت نشته دی. ګوره په یو جمهوري معاشره کې په یو جمهوري ملک کې ستا سره د ټولو نه بهترین هتیار ستا ووټ دی چې د دې په ذریعه باندې تا خپل انتقام شي اخیستلی. ووټ ستا سره یو امانت دی چې دا به تا خپل اهل کس ته رسې. چې کله ته ووټ نه استعمالې نو ته د خپل ملک سره د ریاست سره د خپل بچو سره او د علاقې د ترقۍ سره ظلم کوي. خو کله ته ووټ استعمال نه کړي او داسې کس ایوان ته لاړ شي، داسې کس مشري واخلي چې هغه په قانون په دستور نه پوهیږي، هغه د علاقې په رسم و رواج د ریاست په دستور نه پوهیږي، په اسلام په نظام باندې نه پوهیږي، نو دا تا د خپل علاقې سره د خپل بچو سره د خپل ماشومانو سره خیانت وکړو. زیاتره خلک دا وایي چې د ووټ ورکولو اړو سره څه فایده نشته دی، خاص کر زموږ تعلیم یافته طبقه چې هغه دا وایي چې زموږ دا کاندیډیټ یا زموږ امیدواران دا اهل نه دي. نو ګوره جمهوریت تعالی حق درکړی دی چې دا اهل نه دي او دا تا ته ګن ښکاري، نو ته راپاڅېږه او خپل ځان په دې ګن کې شامل کا، دا ګن صفا کا چې دا ملک هم صفا شي، تم صفا شي او ریاست هم صفا شي. نو په هر یو کس باندې، په هر یو کاندیډیټ باندې، په هر یو پاکستانی باندې، په هر یو علاقایي په فرد باندې دا لازم ده چې دا پیره خپل ووټ پول کړي. په 8 فروری باندې انتخابات دي، دا زمونږ یو بنیادی حق دی، دا زمونږ یو جمهوري حق دی. خپل ځان د خپل بنیادی او د جمهوري حق نه مه محرومه کوئ. که ته ووټ ورنه کړې نو ستا د ووټ د نه ورکولو د وجې معاشرې ته نقصان رسیږي. هغه کس به مخکې شي چې هغه به د ایوان په دستور نه پوهیږي، په انصاف په قانون به نه پوهیږي، او داسې کس به ستا د ووټ د نه ورکولو محرومه شي چې هغه په قانون په دستور پوهیږي، د قوم فکر به ورسره، د علاقې فکر به ورسره، د امن سوچ به وي، خو ستا د وجې هغه د ایوان نه پاتې شو. دا ستا یو بنیادي حق دی او چې کله ته بنیادي حق استعمال کړي نو تا ته به د ریاست کم حقوق دي هغه به تا ته ملاویږي. بل ووټ ستا سره امانت دی، په امانت کې به امانت به خپل اهل کس ته رسې. ووټ ستا سره گواهی ده او گواهی پټول دا حرامه ده. نو د دې په ذریعه باندې موږ خپل معاشره، خپل ریاست، خپل علاقه شو ډیولپ کولی. دلته ډیر زیات امیدواران ولاړ دي، د هر یو خپل سوچ دی، فکر دی، او هر سړی په خپل سوچ او په فکر، په شعور او په عقیده باندې ووټ ورکوي. چې څوک تاسو خوښوي، څوک تاسو غواړئ، هغه له ووټ ورکوي، په خپل سوچ یې ورکوي، په خپل فکر یې ورکوي، خو کم سے کم ووټ پول کوي چې موږ خپل یو جمهوري حق ادا کړو او دا موږ دنیا ته وښایو ته موږ جمهوري خلک یو، په جمهوریت باندې یقین ساتو، په دې ملک کې امن غواړو، په دې علاقه کې امن غواړو او په انتخاباتو په ذریعه باندې خپل ځان له مشر ټاکو. خو کله موږ ووټ پول نه کړو یا 25% ووټ موږ پول کړو یا 30% ووټ پول کړو، نو دې مطلب دا شو چې زموږ د ریاست سره مینه نشته دی، زموږ د جمهوري نظام سره مینه نشته دی، زموږ د ووټینګ سره مینه نشته دی او موږ ځان له یو اهل او قابله مشر نه غواړو. نو دغه د وجې به په علاقه کې بدامنۍ، په علاقه کې به مسایل هم موږ ته پیدا کیږي. نو زه ټولو خلکو ته وایم، بیا خاص کر خپل باجوړ خلکو ته وایم چې خپل په سوچ باندې، په خپل فکر باندې، په خپل شعور باندې خپل ووټ پول کړئ چې کم ستاسو کاندیډیټ دی، کم ستاسو امیدوار دی، کم تاسو ته ګران دی، هغې له ووټ ورکړئ. خو خپل ووټ مه ضایع کوئ، خپل ووټ خامخا پول کړئ چې موږ خپل یو جمهوري او علاقایي حق حاصل کړو او دغه خپل حقدار ته دا ووټ ستا سره ډېر غټ طاقت دی. د دې په ذریعه باندې ستا د بچو مستقبل جوړیږي، د دې په ذریعه باندې ستا په علاقه کې ترقي راځي، د دې په ذریعه باندې ستا په علاقه کې تعلیم عام کیږي، د ووټ په ذریعه باندې ستا د علاقې ترجماني کیږي، د ووټ په ذریعه باندې ستا د علاقې خبره په ایوانونو کې اورېدلی کیږي، د ووټ په ذریعه باندې ستا د علاقې مستقبل روښانه کیږي. او چې کله ته ووټ ورنه کړې نو ستا مستقبل به تباه کیږي، ستا د بچو مستقبل به تباه کیږي، تعلیم به تباه کیږي، شعور به غر کیږي، آگاهی به ختمیږي او سیاسي شعور به تباه کیږي. چې کله په ووټ دوران کې تاله یو پرچی درکړي نو دا صرف یو پرچی نه ده، بلکې دا تاله یو امانت درکړي چې دا خپل اهل کس ته ورسوه او دغه اهل کس به تا په خپل ذهن کې، په خپل سوچ کې، په خپل منشور کې، په خپل عقیده کې اچولی چې زه به دا ووټ پلاني کس له ورکوم. بهتره ده چې کم کاندیډیټ ستا د علاقې ترجماني کوي، ستا د سوچ ترجماني کوي، ستا د فکر ترجماني کوي، هغې له ووټ ورکړه. خو خپل ووټ به هیڅکله نه ضایع کړې، خپل ووټ به دا به سوچ نه کړې چې زه ووټ نه ورکوم او زما د ووټ څه پیدا نشته دی.
غټه د افسوس خبره ده چې موږ ته د خپل ووټ قدر نه معلوم، موږ ته د خپل ووټ اهمیت نه معلوم. خو کله موږ ته د خپل ووټ اهمیت معلوم شي، قدر راته معلوم شي او موږ ته دا پته ولګي چې زما د ووټ په ذریعه باندې زما د ملک، زما د ریاست، زما د علاقې، زما د بچو، زما د خاندان، زما د ولس تقدیر بدلیږي، د دې مستقبل بدلیږي، د دې مستقبل په جوړیږي، د دې تعلیم په روښانه کیږي، د دې مستقبل په روښانه کیږي. نو زه به هیڅکله خپل ووټ ضایع نه کړم، زه به په ټیم باندې خپل ووټ ورکړم. په 15 کاله کې صرف یو ورځ راځي او دې کې هم تاسو ووټ پول نه کوئ، په دې کې هم تاسو خپل امیدوار ونه ښایئ، په دې کې هم تاسو خپل فکر له ووټ ورنه کوئ، خپل سوچ له ووټ ورنه کوئ. نو دې نه بله غټه بدبختي نشته دی.